أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن 31 آیت یو درشم بسورة النور کے وقل للمؤمنات ويا مؤمن خزتا يغضضن چخکت ساتی من ابصارهن بعض نظر نخبل ويحفظن او بجت ساتی دزنا وخکار کولنا او د لمس د غیرنا فروجهن خپل شرمګاونا ولا يبدين زينتهن ندخکار کوي خپل خایس الا ما ظهر منها مگر هغه خایس چې خپل اخکار شي به اختیار یا مجبورانو وليضربن خامخا روادي چي بخمرهن خپل غټه صادر علی جيوبهن بخپل غریوانو باندې ولا يبدين زينتهن ندخکار کوي خپل خایس الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو ته داغه نه بالکل ستر او پرد نشتا او آبائهن یا خپل بلارانو ته ادنه بستر کوي لیکن دی مخ کې پړونه نه شي او آباء بعولتهن یا خپل صغرانو ته او ابنائهن یا خپل زامنو ته او ابناء بعولتهن یا خپل بنزو ته موجودګي د خاون کې او اخوانهن یا خپل ورونو ته او بني اخوانهن یا خپل ورونو ته او بني اخواتهن یا خپل خرینو ته او نسائهن یا خپل مؤمنانو خذو ته او ما ملکت ایمانهن یا آغا وینځي چې دی مالکان دي او التابعین یا خدمتگاران غیر اول الاربت چنوی شهوت والا من الرجال دنارینونا او الطفل الذین یا غواړه لکان لم یظهروا چنوی خبر شوی علی عورات النساء لزنانو پشرم گونو ولا یضربنا پزور دنرا بغیز مکلام بارجلهن اخبر اخبیم ليعلم د پاره چې معلوم شي خلکو ته ما يخفينا غچ پټوي من زینتهن د دې د کالونا وتوبوا الى الله وتوبوا باس الله دا جميعا طول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون د پاره چې کامیاب شئ د دې آیت نیم تفسیر هغه پورن ویل شوی دی او ما ملکت ایمانهن هغه پورې تفصیل پورنی درس کې تیر شوی دی نه تفسیر هغه بگو او تابعین غیر اول الارباح دې نه وکم ابن جوزی لکی بزاد المسیر کی خپل تفسیر کې امام ابن جوزی غیر اول الارباح دې نه مراد څوک دي وهم الذین دا هغه کسان دي چې یو قوم پسې ګرځي او یکونون معهم لارفاقهم ایاهم هغه پسې ګرځي دا هغه خادمان دي یا هغه دا و چې د موږ سره ګرځي اولل ارباد نه مراد څوک دي شپږ اقوال دي پکې مفسرین وي یو هغه احمق دی هغه کمکل او لیونه سړی دی چې هغه زنانو شهوت نه لري دا شان د مجاهد نم قول نقل لغوي هو الابله اغه لیونه اغه دماغ دغه کمزوري الذي يريد الطعام اغه چې تشخورا غوړ ډوړې بسې ګرځي ولا يريد النساء زنانه دغه مطلب نه دغه سړی مراد دی لیونه دې په دغه کارونو نه پويږي اکرمه نقل دی اکرمه بربري شاګرد د ابن عباس هغه وی دویم قول دی کې دا دی ابن جوزی وی انه العینین دا عینین دے دا علی خرابوی عمر زیادی یا دا شروع نه دغسی یا مخنث ته علی چوته جڑا ہوئی کنه
ناغي روټه پسې ګرځي او وس نه لري چې زنانو سره دغه فعل نشي کولی، دا د نشي سره ضد کړي. حسن بصری دا قول نقل لے. څلورم قول پدې کې دا دی انه هو الشیخ الفانی، دا ډېر زیات بوډا انسان دی، بوډا نارینه ډېر زیات ضعیف دی. پنځم قول دا چې دا خادم دی، دا دواړه اقوال د ابن الصائب دي، ابن الصائب کلبی، ابن جوزی پورا نوم نه دی لګلی. شپږم قول انه الذي لا يكترث بالنساء اما لكبر او لحرم او لصغر، دا هم بس مخکو په شان ته دی، ځانو سره دغه سيزونه نشو کولی، یا خو ډېر مشر دی یا ډېر زیات بوډا دی یا ډېر ماشوم دی. اربا لفظ ویلی شي ابن جوزی لګي الحاجه، معنی به غیر ذوی الحاجات الى النساء، چې زنانو ته هغې محتاج نی، حاجت نه لري، دغه ضرورت نی زنانو ته، دغه کار ته حاجت نی. امام بیضاوی لګي ای اول الحاجت الى النساء وهم الشيوخ، زنانو ته د هغې حاجت نی، هغه حاجت والا چې زنانو ته حاجت نی بې حاجت دي. نه که دې ته د یوې زنانه سر ښکاره شي، لاس ښکاره شي، مړوند پورې بیا د ګیټۍ نه ښکته خپه خیر دی. امام بیضاوی لیکي چې مجبوب او خسی په دې کې اختلاف سے. امام قرطبی لیکي معنی بدای چې غیر اول الحاجت، هغه حاجت والا نه دي، هغه نارینه چې هغه حاجت والا نه دي. والاربت والحاجت، اربت ویلی شي حاجت ته، یقال اربت کذا ارب اربا والارب والاربت والمعاربت والعرب الحاجه والجمع معارب، جمع د معارب راځي یعنی حوائج حاجتونه قرآن کې راځي کنه. ولی فیها معارب اخرى سورۃ طه کې، ازما پدې امسا کې دما نور حاجتونه دي، نور کارونه هم د دې نه خلما. قرطبی ډېر تفصیلی بحث دلته کې کړی دی. بیا حیث نامی او مخنث دی باغ باندې قرطبی ډېر تاریخي او تفصیلی گفتگو کړی دا چې دې به تر راته دغه امهات المؤمنین کروان ته خو یو ورځ ډېر نازیبا الفاظ استعمال کړو، خبره وکړه داسې که تاسو پلانې طائف کې پلانې قبیله هغې نه هم جنګ وګاټه، هلته کې یو دا چې ځینې داسې راځي او ځینې داسې ځي چې راځي نه داسې راځي ولونه نبی وسلم دا اوښکې د مدینې نه، دا خو نارینه نه دي، کور ته پرې نه دی، اجلاګانو هغه که نه. دلته کې هغې دا بحث کړی دی چې پوهېږي د ځانانو په دغه باندې نه د پرېښودل نه دي پکار. او الطفل الذین، یا داسې ماشومان لم یظهروا علی عورات النساء، چې نه دي واقف هغې خبر نه دي د زنانو په عوراتو باندې، دی د حسن نه، د هغې د شرمګاون نه خبر نه دي، هغې باندې پوهه نه لري، نه پوهېږي. قال ابن قتیبه وی یرید الاطفال، ماشومان مراد دي، طفل نه دی بلکې اطفال مراد دي، ماشومان مراد دي. طفل واحد ویلی ټیک دا خو مراد جمع دی. ابن جوزی وی لم یظهروا علی عورات النساء، معنی دا لم یعرفوها، هغې نه پوهېږي په دې باندې، هغې ته علم نشته دی. امام بیضاوی لیکي ولې لعدم تمیزهم من الظهور، لعدم تمیزهم تمیز په دې کې نشته، تمیز نشوالی دی. من الظهور دا یظهرو د ظهور نه دی، بمعنی الاطلاع، په معنی د ابتلاع دی، د خبرېدو دی، یا د شهوت هغې حد ته نه دی رسېدلی. ظهور په معنی د غلبه دی، هغه ماشومان چې هغې باندې شهوت غلبه نه ده موندې، نه دی رسېدلی هغې عمر ته، دغه دی پورې خو هغه انسانان یې ذکر کړل چې هغې مخې ته زنانه چې کوم ده هغې خپل مخ او سر او لاس ښکاره کولی شي، آبائهن نه تر دې ځای پورې. خاوند مرتبه د ټول نه جدا وه، پرون هغه تفصیلا ویلی شو. اوس بل حکم دا جدا دی، دا هم زنانه ته ویلي کېږي چې د کور نه بهر وځي نه، دا ګونګروګان داسې کالې به نه چې هغه شړنګه یا د
چن چن आवाज़ کوي خپې به نه رابغي په زور باندې چې خپل کالي ښکاره کړي لکه چې توجه راګرځي. ولا یضربنا بارجلهن ولا یضربنا نه برابغي نه بغدي په زوره په ځمکه باندې که نه په زوره دې نه رابغي ځمکې لا بارجلهن خپلې خپې به نه رابغي لیعلم دې دپاره چې معلوم شي خلکو ته ما یخفین هغه چې پټ وي من زینتهن دې ښځو د کالو نه زینت دې بوټانې جوړې ښایسته ټک 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 کوي ټکاره جوړ کړی دی دا ټول په دې کې داخل دي. ابن جوزی لیکي چې یو خپه بلې خپې له روبغي یو ګونګرو بل له روبغي ای باحدى الرجلین علی الاخرى لیضرب الخلخال فیعلم ان علیها الخلخالین یو ګونګرو بل له روبغي نشلنګ شلنګو کې نه پته ولګي چې دا سيزونه چولې دي دا چون نه بنه کی. امام بیضاوی وی لیتقاقع خلخالها د لپاره چې ټنګ ټنګو کې تقاقع اصل کې یو څیز ټاکولی شي که نه دغه یو بل روبغي نشړنګارو کې فإن ذلك یورث میلا من الرجال ځکه دا سبب جوړېږي د نارینه د توجه د دې سخت نه کړی داسې به بالکل نه کې اظهار د زینت بنې کی. امام بیضاوی پسې لیکي دا دلیل په دې باندې علی المنع من رفع صوت چې ښځه خپل اواز نه پورته کوي आवाज़ هم نه پورته کوي خبرې کول د حیا او د پردې ډکې خبرې به کوي کله ضرورت راغی سورۃ احزاب کې د هغې ذکر شته دی. عائشہ صدیقه له صحابه براتل زده کړه به تو کوله ابل درازي او ګپې شپې دی نه لګي او دا سندرې ربایانې دی نه وایي هم نه دي ممنوع دي حرام کارونه دي. قرطبی دلته کې د طبری یو روایت لیکلو قرطبی هغه نقل کړی دی بیا هغه وی چې یو زنانه واغې ګونګروګان دو جوړ کړل فجعلت فی ساقها فمرت للقوم دغه دوه بورتینې جوړ کړي دي هغه یې جوړې دي پنډو ته خپو ته ایو خپې بلې را بغول دا فوقع الخلخال على الجزع فصوت ناغیشي آواز کړی دی فنظرت هذه الآیت نازل شوه چې ګوره دا چل نه مګوې کوشش مکوه چې ته خپل حسن ښکاره کې پردو نارینو ته مکوې دا چل نه اوس خو غواړي دا چې خلک موږ ته په تماشه شي داسې کالي څه کې سړی هغې هر څه غورځولي دي هر څه یې غورځولي دي خلک ځان ته متوجه کوي که نه دې ډېر بد انجام دی. العنوهن حدیث راځي په دې باندې لعنت ووایه په دې باندې په دې د الله لعنت پې ووایه. بل چا چې داسې کارو کې امام قرطبي لیکي من فعل ذلك منهن فرحا بحليهن فهو مکروه خپل کالي خلکو ته خیره مستۍ نه کي دا کار مکروه دی هسې به نه کوي خلکو ته کالي ښي غاړه یې ګلو کړي چې وګوره څنګه ناکاره دا کټ مې اچولی دی لوپټه په غاړه نه پرېږدي هلته بې پردګي به کېږي دی لوپټه په غاړه باندې نه پرېږدي ګریوان یې ګلو پرېښي. ومن فعل ذلك منهن چا چې دا کار وکړو په دې زنانو کې تبرجا بېحیایي خوري او سړي ځان ته راړي فهو حرام مذموم دا حرام دی د دې بد ویلي شوي دي. دغه شان نارینو کې څوک بوټان اوچتي او رابغي خپې رابغي وکذلک من ضرب بنعلیه من الرجال نه خلک ځان ته اړي راړي تکبره نه کوي نه دا ګورې ګناه کبیره ده. فإن العجب کبیرة تکبر کول بوټان خلکو ته خیره وګوره کنه ډان کارلس بوټان مې اغوستي دي څه کوي پې نو هټلر سره جنګېږي که څه کوي پې دلته خو پلاستیکي بوټانو باندې هم کار کېږي ځان بل ته خول را خول دا ښه کار نه دی. او که تبرج کوي که نه بېحایي په دې کې نه لم یجوز دا جایز نه دي. فوجیان چې کوي نه هغه دشمن ته خپل زور ښي سړی هغه جدا وجه ده دا کافر به یری نه دی خو دباول به ګرځي. وضاحت کوم وروسته انشاءالله بیګا ما ویلو حجاب و ستر کې وفر کوم مفتی شفیع رحمه الله عبارتونه وایي وتوبوا الى الله توبوا باسه ټول توبه کې الله ته جميعا ټول ایها المؤمنون یا مؤمنانو. ځکه امام بیضاوی لیکي چې هر یو تن پتا زو کې هغه خالی نه دی چې دغه نه مخامخ څه تفرید او څه کمې زیاتې شوي په شهواتو کې بند شوي بني وي چې دا کار به ترې نه واقع شوي څه نه څه غلط نظر حرکت. اذ لا یکاد یخلو احد منکم من تفرید سیما فی الکف عن الشهوات وقیل توبوا بما کنتم تفعلونه فی الجاهلیه.
او داسې ویلي شوي دي چې توبه وکړئ د هغې کارونه چې تاسو د جاهلیت په زمانه کې کړي دي. اگر چې اسلام سره هغه ګناهونه ورجېدل لیکن بیا هم په هغې باندې ندامت پکار دی، پښیمانتیا پکار ده او اراده پکار ده چې کم کارونه تا ته یادېږي چې دا ما کړي دي غلط دي، دا نه دي کول پکار، دا بیا کول نه دي پکار. امام بیضاوي لیکلي دغه، امام قرطبي لیکلي وتوبو امرن، دا امر دی، حکم دی. ولا خلاف بین الامة فی وجوب التوبة وانها فرض متعین. امت کې د چا خلاف پدې کې نشته چې توبه کول واجب دي، توبه وکاږي، توبه وباسل ضروري دي، ودا فرض متعین دي. معنی دا شو وتوبوا الى الله فانکم لا تخلون من سهو وتقصير في اداء حقوق الله تعالی. الله ته توبه وکاږي ځکه چې کله نا کله انسان کلم نه خالی کېږي د دې نه چې د نه غلطي وشي او کمی وشي، د الله د حقوقو ادایګي په دې کې د نه کمی کېږي نه توبه وکړه الله ته چې الله پاک ما نه کمی شوی دی، ما صحیح عبادت نه کړی. فلا تتركوا التوبة في كل حال، اس حال کې توبه مه پرېږدئ، توبه وکاږئ. امام قرطبي لیکلي حدیث هم دې په دې کې که نه نما په غله باندې کله کله نبي وسلم وي خړوال راشي د یغانو علی قلبي ټینشن راشي که نه استغفار ویم که نه بیا مې زړه صفا شي. سړی باندې کله کله سړی بور شي، د بور دغه طریقه ده که نه، دا خو نه طریقه چې ته بس ګان ولګوه ځان ته، ایسره خو نور ته شیطان په چونګل کې رالی. زه به توبې وکړم د ورځې، تاسو هم توبې وکړئ که نه، زه د ورځې سل ځله توبه وکړم، نه موږ هم پکار دی چې موږ توبه وکاږو که نه. استغفار وایو، استغفر الله، ایک اذکار ګڼ ذکر دي، دا نه چې ته وایې چې توبه توبه توبه، دا طریقه خو نه ده. بالکل استغفر الله دغه ویلی شي، استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبت وما ذنب خطا سرا وعلانيه، کم چې دا تاسو نه وړې پکې شته. استغفر الله ډېر دی. یو سړی ته وی چې استغفار وایه، زموږ استاد وي نه، هغه وی چې استغفار نه پوهېږي، سادګي ده نه، دعوت ښه شی دی، تبلیغ ښه شی دی، پوهېږي چې دا طریقه ده، په دې طریقه ویلې کېږي. داسې وایه. امام بیضاوي وي دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ، لعلکم تفلحون، دې دپاره چې کامیاب شئ. څنګه کامیاب شئ؟ بسعادت الدارین. بیضاوي معنی کی انوار التنزیل و اسرار التأویل، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ په دواړه جهانه کې، تاسو ته بخت ورې حاصل شي. دلته کې پاک وخت تیر کړي او زنانه یو انسان پاک وخت تیر کړي، حیا کې وخت تیر کړي، نه هلته هم حیا کې پاسې که نه، ولې خو بد انجام دی دا خلکو چې هغه بربنډیزم بربنډتوب خوري، هغې خو بختور نه دي که نه. پرده او حجاب هغې باندې لږ معمولي غونته رڼا بچو، لکه دا آیتونه تقاضا کړي د دې چې په دې خبرو وشي. حجاب څه د ویلی شي؟ لسان العرب کې لیکي ابن منظور افریقی جلد 198 دار صادر بیروت 1414 هجری. حجاب اسم محتجب به وكل ما حال بين شيئين حجاب والجمع حجب لا غيره. حجاب هغه څه چې پردې دپاره باندې استعمالي، پرده پاغې راځي، دو څیزونو په منځ کې یو آړي یو څیز وي، هغې ته حجاب وي. ستر په عربي زبان کې، عربي ژبه کې پټولو ته هم وي، ډانک نه یو څیز باندې ته یو څیز واچې بل پټې کې. د انسان د جسم هغه حصه چې هغې ته ستر ویلی شي، دا ابتداءً د دې پټول د ابتدا نه دا فرض دي. دا شرعي ذمہ دارۍ سره سره د عقلي او طبعي ذمہ داري هم ده. دا عقل هم دا وي چې دا د پټي څاروي له الله پاک لکۍ ورکړي، پوهېږې؟ دا عقل دا وي چې دا د پټي، او دا فرض د تمامو انبیاو په شریعتونو کې دا فرض وه. بلکې د ایمان نه وروستو په انسان باندې چې کوم غټ فرض دی د په ذمه باندې، هغه ستر عورت دی. دا د مونځ غونته عظیم عبادت دی. په مونځ کې که دا ښکاري مونځ د درست نه دی که نه، ستر عورت هغه ځان له بیا هغې کې وجه شته دی، فقهاو لیکلي، خدوري هدایه وغیره لیکلي. په ناسته دې مونځو کې چې بالکل کپړه نه بالکل نه پاڼې هم نه میلاوېږي ځان نه تو کې، په ناسته به مونځ کې سیده رکوع به نه کوي. نارینه او زنانه دواړه د دې حکم پابند دي. ستر جلوت او خلوت او که خلق شته که خلق نشته دی، پرده کې به پرده کې وی فقهي تفصیل مطابق کم چې حدیث محفوظ د سنن دارقطني په دې باندې ویلو، د نارینه ستر چې کم دی د نوم نه واخلې هغه تر ګوټنې پورې، دا ضروري دي.
دا فرض دي تر دغه ځای به دا پټي دا د ستر دی باندې چې کومه دا وینده چې ورته ویلی شي پیسو باندې اخیسته کېده به اوس ختم دي د هغې هم دومره وس هم چې د نارینه و د آزاد سړي کومه چې آزاده ښځه ده آزاد زنانه د هغې ستر چې کوم دی مخ دی تلي دي مخ او تلي او د خپو نه علاوه ټول جسم عورت دی یو قول په دې کې دا دی الفقه الاسلامي و ادلته کې لیکلي دي اگر چې په دې ما تفصیل کړو مخ په ټول مخ د محاسن و مجمع هلته کې حسنونه جمع کېږي که نه ای په ټول ښه کار دی ضروري دی لازمي دی مفتی محمد شفیع رحمه الله لیکي د دې تفسیر دی احکام القرآن د تانوی رحمه الله باندې مشهور دی تانوی رحمه الله یو فیکلټي جوړه کړه د علماو او هغې له قرآن تقسیم کړه چې دا تاسو د دې تفسیرو کې دا ته واخله دا ته واخله دی کې صحیح سه مفتی شفیع رحمه الله هغه رسېدلی وه څه د ظفر احمد عثماني څه عبدالشکور صاحب رسېدلی وه ټول علما لولوي دا د هغې په نګرانۍ کې دا تفسیر لیکلی شو عربي کې دی کې یو حصه نیمه اردو کې زما خیال دی راغلی ده دوه حصې دی که څومره دوه جلده دی او پوره نه ده راغلی اردو کې دا شاید کراچي نه شاید دی هغې اردو کړی ده عربي کې دی اصلا په دې کار شروع ډېر بهترین تفسیر دی هغه ان ستر العورت فرض في نفسه مع قطع النظر عن رؤية الناس وعدمها ستر عورت خپل شرمګاه پټول دا بذات خود دا فرض دي کسو ګوري کنو ګوري قطع نظر د دینا کسو کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں اعضاء مستورہ کا چھپانا بذات خود فرض ہے قطع نظر کرتے ہوئے اس بات سے کہ کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں وفی الصلاۃ وخارجها بمونس کے دنم پرز دے دمون نبارم دے پټول پرز دی ولذالک وجب فی الخلوت ایضا علی الصحیح د صحیح قول مطابق په خلوت کې هم ستر عورت دا فرض دی دا لازم دی خو حجاب داسې نه دی ولا کذالک الحجاب فانه لا حجاب الا حيث خيف رؤية الاجانب حجاب داسې نه دی کہ حجاب کا حکم ایسا نہیں ہے بلکہ حجاب کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب اجنبیوں کی نظر پڑنے کا خوف ہو بحر الرائق لکی شرح کنز الدقائق نا البحر الرائق شرح کنز الدقائق زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف بے ابن نجیم جلد 1 صفحہ 283 وعلم ان ستر العورت خارج الصلاة بحضرة الناس واجب اجماعا الا في مواضع وفي الخلوة في خلاف صحيح الوجوب اذا لم يكن الانکشاف لغرض صحیح اعضاء مستورہ کم چې پټول لازمي دي نمون نه علاوه مونږ کې خامخا پټول فرض دي د خلکو موجودګۍ کې بالاجماع دا دې پټول واجب دي د ستر حد بسی پټ کونو څنګه پټو ساتلی شي وحد الستر مفتی شفیع رحمه الله الله یرا ما تحته کم اعضاء چې د کپړې لاندې دي کنه چې هغه ښکار نشي حتی لو سترها بصوب رقیق یصف ما تحته لا يجوز تر دې چې داسې کپړه نه رہے چې د لاندې د اندام ښکاري خدو خال پته لګي نه هغه کپړه هغه جایز نه ده هغې چولو مفتی شفیع رحمه الله مخکې لیکلي ستر عورت په مؤمن سړی په مؤمن زنانه باندې دواړو باندې فرض دی دا به کوي مخکې لیکي ان المرأه زنانه چې کوم ده د ټول وجود دا ستر دی ستر کې داخل دی د هغې په ټول ضروري دي سوا د مخ نه تلو نه دا دو سیزونه بل اتفاق صدر کې داخل نه دي دا دواړه سیزونه که مانځه کې ښکاري نه بل اجماع منصحیح دی نمون نه بهر مخ دا پټي د پردو نارینو نه بهر ګرځي پړونو کې ګرځي بورکا کې به ګرځي هغې انشاءالله تقسیم مفتی صاحب کړی په خپل هغې له رضو پرده او د هغې درجات دا اهم موضوع ده چې دا به دې کې بچي وړي دا ضروري ده چې دلته کې ستاسو زده اول حجاب
حجاب اشخاص بالبیوت، د پردې اول او اصل مطلوب شرعي درجه دا چې زنانه دې په کور کې پاتې شي، وقرن فی بیوتکن، زنانه دې پاتې شي په خپلو کورونو کې، اسې به دې بار نوځي، ضرورت دې نه ټیک ده ودیږي. حدیث کې راغلی دی، حدیث ته دا صحیح ابن خزیمہ کې دا حدیث موجود دی، جلد 3 صفحہ 93 میں، حدیث 16085 16000 نه دی. اقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها، زنانا رب تا هغه وخت ډېر نږدې په هغه وخت کې چې دا په خپل کور کې پټه ناشته، قعر ویلې کندې ویلې، دا نه چې کنده کې خو چې پټه ناشته. ام ورقه د نبی صلی الله علیه وسلم غوښتنه وکړه چې زه بدر کې وزم تاسو سره غزا کېږه چې نور خواتین تللی دي، ضرورت لپاره وتی شي، ما دا ویلې مطلق حرام نه دي کنه، دې کې بحث ته دی، دې اجازه غوښته خو نبی صلی الله علیه وسلم اجازه نو ورکړه. زم بدر کې زما د مریضانو خیال بساته، ما نبی صلی الله علیه وسلم وی قری فی بیتک کور پاتې شام، الله تعالی شهادت درکې نه دې تبیا وی شهید نوم ورکول شي. سن نبی داود کی حدیث ده. بهر کې زموږ د خبره مطلب دا دی بلا ضرورت شرعیه د بهر نوزي، اسې دې نوزي بیجا تفریح او سیر سپاټې دادی نه کی چې زیو بدا میان خرو پلان کې چل لیاغه چل. دویم حجاب بالبرقع، برقع تخلق کی کنه، برقع قاف عین. اسلام هو شرعي دین، اسلام چې دی اسلام فطری دین دی کنه، شریعت اسلام فطری شریعت دی، چا جوړ کړی خو نه دی کنه. د انسان ټول عذرونه ضرورت پدې کې هغه خیال ساتل شوی دی، نه کله کله ضرورت راشي زنانه چې هغه بهر وځي. نو قرآن دا غیر پارا دا خودنه کړی یدنین علیهن من جلابیبهن، چې دا باروزی پدان باندې درنه کپڑا واچي، درون پړونی پدان باندې واچي، جلباب دی واچي وګت صادر، چې پای کې ځان سر نوای طرفو په ټول وجود د دې پټي. دا دویمه درجه صرف یو سترګې د دې کولوي، دې باندې پون ما روایت پیش کړي. احادیث ته پدې کې چې رکوړ نه کله ځان اوزي نو خوشبو دې نه لګي، خوشبو هغه بجنے والے زیورات هغه نه به اجتناب کم چې غږیږي، د لاړې په غاړه باندې بځي، د سړو غاڼه کې بنل نه وځي، خوشبو باندې لګي چې خلکو ست میزان تر تاوي. مسند احمد کې دا حدیث دی چې پرفیوم یې لګولې دی، یا رومانس سپری ده یا بل دی یا بل دی، دا کاته باندې کوي. حجاب بالبرقع، چهره مخ چې کم دی دې باره کې بیا د خلکو اختلاف دی. مونږ وایو دا نه دی چې بس کلی مخ ته په کتو کې ګناه نشي، ده مور دی خور دی ګورو ته پون په ما تفسیر کړی دی، ښځه دی نو ګوره ده که نه. خو فقهاو په دې کې اختلاف دی. څوک ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، الا ما ظهر منها د دې استثناء نه دا اختلاف پیدا شوی دی. ابن عباس قول میں ویل هغه چې مخ دا په دې کې داخل دي، دې کې نور اختلاف کوي چې نام مخ په پټي. ابن مسعود رضی الله عنه قول په دې کې نه کړل، بهر چې وزینو مخ په پټي. امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحم الله دا مسلک دی چې زنانه د کور نه بهر وځي نو ټول جسم سره خپل مخ پټ کړي. احناف صرف په هغه صورت کې د جایز وي چې کله فتنه اندیشه نه، کله چې فتنه اندیشه بیا دې پټ کی، بناو سنگار بنی کنه چې مخې سنبال کړی دی او خلکو ته ښکاره کړی دی، دا خبره خو نه ده. هم متأخرین احناف چې کوم دي په دې مسله کې فتوا ائمه ثلاثه په قول باندې ورکي، ٹھیک دی. ائمه ثلاثه ما تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمه الله مخ په پټي فتوا هم په دې باندې ده، فتوا په دې باندې. تفسیر معارف القرآن وګوره، التداشتا هدایه کې مشتا جلد 4 صفحه 368، معارف القرآن جلد 7 صفحه 204 نه 220 پر ټول تفسیر موجود دی. تفسیر روح المعانی دلته کېږي، روح المعانی جلد 9 صفحه 335. د مبالغې د وجه قرآن
دلته کې زینت لفظ ذکر کړی. وذکر الزینه دون مواقعها للمبالغه فی الامر بالتستر لان هذه الزین دا زینت وي. نه زینت اطلاق د بدن په خاص اعضاء باندې کیږي، خاص اعضاء باندې. زینت مقامات دا مړوندونه دي، پنډې دي، څنګلې دي، سټ ته سر دي، سینه دا غوګونه دي، دا بدی پټي بدن نارینه نه. وهي الذراع والساق والعضد والعنق والراس والصدر والاذن. دا منې کړي شي چې دا بنخ کاره کی دته قتل جایز نه دي. امام رازی نے دل لیکلی دے عبارت اگلی کرے دے وعلم ان الزینة اسم یقع على محاسن الخلق التي خلقها الله تعالی. زینت سے دوی آغا خیسته سیزونا آغی بند دی اطلاق دی کہ اللہ پیدا کردی دی، آغا چی انسان دان پاگی بان خیسته گئی کالی دی یا جامی دی. پورن دے کے ماویلو سا اکتسابی دی سا خلقی دی کنا بارکے پردے و بارکے قرآن مجید اصول تاسو سوویل سبا انشاءاللہ رستو رازی. سلمہ ہو آغا فرمائی چی کل بزنانا بار ہوتے توری صادر بے پدان بانے چولیم انصار ہو زنانا. مصنف عبدالرزاق کے نام موجود دے. اپون میں تو صحیح بخاری حدیث ویلو عائشہ صدیقہ فرمائل سنگ ہدایت راغی زرانو آغی سیوائی لنگو نہ اضافی اغوش شول کم چے اضافی ہو آغی نے زرزر پورنی جوڑ کل وائی چول. ابن عباس ہوئی ہدایت نادل شو چې کله هم دی بار وته دا زنانه ناغي با ټول وجود پټ کو سره پیو سترګه به ښکارا کړه. دغه طریقه ده سره پیو سترګه به ښکارا کړه. عبیده بن سفیان نه دی بار کې تاسو چې دی حکم باندې بسنګ عمل کو په خپل صادر واچو وای غسته وای چو تندې پوز او سترګې دا پټړل صرف یو سترګه ښکارا کړه چې په دا طریقه باندې بکیږي. بورقه دی دور کې خشره پورا هغه سوري سوده چې پکې هغه ښه صحیح سیز دی. انور پیشنی بوکرې هغه بس بعض ټایم مسله جوړي نو خیال ساتل پکار دی. نہ آیت مطلب دادے احکام القرآن کی لکھی جساس لکھی احکام القرآن کے بوقت ضرورت دکوڑ نہ چیزن آنا ہوزی سادر باشی وجود بپٹی دیتا پارا چے فاسق و فاجر کسان دی تنگئی نام دادا نیکو زنانو امدان نخدا. خبر د پردې نه شاته هغه کولی شي ضرورت په وخت کې دغه د ناز او نخرو د قینچ خبرې بني سیوای اضافي میک اپونه بنګي. مسند احمد کے حدیث نقل لے عائشہ صدیقہ نے پردے متعلق کان رکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا اسدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاوزونا کشفناه. مسند احمد حدیث تھے جلد 40 صفحہ 21. چکل دم پخوا کے با سوڑلے تیرے دے عائشہ صدیقہ فرمائی قافلے بتیرے دے سوار خلق بتیرے دم بمغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم په حالت د احرام کې روانو. حالت احرام د خصوصي د خپل کپڑے احرام نه کنه چکل با خلق را مخ اماوش نمنګ با مخونه پټ کړم چکل با غي تیر شول نمنګ مخونه ښکار کړل دغه څوک بنو لاري به خوشي ویم. نبهان روایت باندې ما په خبره کړې و. نبهان هغه صحابي نه دی. 91 نمبر خط په منتخب علمی مکاتیب کې تفسیری بحث باغې باندې شوی دی. صحابی نه دی ټیک ده پدې کې هغه مضبوطه خبره. امام حنیفه رحم الله مسلک هغه پدې کې دا تفسیر مظهری اغلی ګری دي چې دا غي مسلک پدې کې احتج ابو حنیفه بحدیث ابن عباس قال جاءت امراه من خصعم عام حجۃ الوداع. هغه دا پیش کی خصام قبیلی یو زانه نبی صلی الله علیه وسلم لراغلی وام هغه چې د الله رسوله الله بخپل بندگانو باندې هر حج فرض کړی زما پلار بوډا دی هغه باندې دا عاید کیږي نه کیږي ډېر زیات بوډا دی سوړلې باندې کې ناشتي نشي زه دا هغه ته خپل حج بدل وکم نه حج به وشي که نه نبی صلی الله علیه وسلم ته آو
نو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې او دغه روایت کې په سیدا دي التفضل و فضل ابن عباس وی کان الفضل ينظر الیها فضل قتل اغه زنانه ته وتنظر الیه وغاد ته قتل النبي صلی الله علیه وسلم بولګت د فضل مخ به اخواتو کوم صحیح بخاری حدیث دی کتاب الاستیزان امام ترمذی په دې کې دا اضافه کړی دا سیدنا علی ناغه نقل دی پاره کې صرف دا اضافه ده چې کې وځتا او د خپل نبی سلام د خپل ترزوی مخواړو نبی سلام او چې وزوان نارینه وزوان ځان ته ګوري ما د شیطان د مداخلت باندې شراله خطر پیدا شو هغه د حج دوران کې مخونه پټی کنه نه امام ابو حنیفه رحم الله دا حدیث پیش کړي اب پرون بل حدیث ما پیش کړو چې کتی شي زنانه پردي نارینه تا کله چې په نظر د شهوت ني دغه لپاره ما امام حنیفه رحم الله دا قول پیش کړو پردي نارینه ته کتی شي پردي زنانه په نظر د شهوت نشي کته ای باندې پرون به شوی امام حنیفه رحم الله په نس جایز دی او دا غي دلیل دا حدیث کم چې ما وې ابن ام مکتوم والا حدیث هغه کلام او ابن ام مکتوم والا انبهان والا کمزور دی هغه حدیث کمزور دی عائشہ صدیقہ حدیث ما پدې کې پیش کړو صحیح بخاری کې حدیث دی رأيت النبي صلی الله علیه وسلم يسترني بردائه وانا انظر الى الحبشه يلعبون في المسجد هغه مسجد کې حبشي والو کرتبونه کول نبی سلام عائشہ صدیقہ دا ولاړو مخه ته وغه شاته ولاړو وغه کتل خلکو ته دا نخ کاری دا نه پدې باندې بیا نووي رحم الله دا ویلو چې عائشہ جنها هغه د کې وړو ماشوم وا یا دا حجاب نه مخ کېو نه فتح الباری کې لګي چې نه دا قدوم دا وفد د حبشه چې راغلو هغه کال باندې عائشہ صدیقہ کانا سند 7 دا ووم کالو د هجرت او عائشہ په هغه کال باندې 16 د 14 کالو وام فکانت بالغه دا بالغه وام او دا د حجاب نرستو حکم حجاب د نزول نرستو دا کار شو ٹھیک ہے نبی آقا بیگانه خبر تاسو ته ما کړو چې دی به وتین عائشہ صحابیات به ودل دی به نقاب چول او نارینو صحابه به خو نقاب نو وجول کنه چې هغه ته قتل حرام دي نه پکړ دی چې به سړیم پړونی چې سړو ته قتل حرام دي د زنانو نه پکړ دی چې سړیم پړونی ٹھیک شه مولا علی قاری رحمه الله لیکلی دي هغه هم دا خبر لیکلی مرقات المفاتيح کې لیکلی دا چې قال السيوطي رحمه الله كان النظر الى الحبشه عام قدومهم سنه 7 ولعائشه يومئذ 16 سنه وذلك بعد الحجاب فيستدل به على جواز نظر المراه الى الرجل ندینا پته لګی چې جایز دی وي کتی شي په نظر د شهوت باندې ګوري دانه چې دا اوس کې نه ډرامي ګوري فلمونه ګوري موږ دا خبره نه راکړې بل یو حدیث پدېږي زنانه بزان پردہ کے ساتھ ہی صحیح ابن حزیمہ حدیث سے المرأۃ عورہ زنانه چې کم دے د پردې سیز دے پردہ کے بدان ساتھی فیضا حاجت کا اذا بحر استشرفا شیطانوں پر سے اولگی الګل توجه را ګرځي کنه دی خو وګوره صحابیات وکلا کا پردہ کا ولا دا صدیقیانو سی خیالات نه دي نه دا چته یو زور د پزنانو باندې چې بس دا هو کېد دی او دا دغه دا د زنانو عزت ته پرون ویلو ساروی زناور دا پرده نه کی عائشہ صدیقہ فرمائے صحیح بخاری حدیث ده كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروتهن زنانه په سحر فجر مانځله مشه نبی له بدله مانځله خپل صادرونه باغیه چولو چا باندې پیجن دې پټ به وچ واپس بشوي صادره به چولې پټه به خبرېږي صادره باغیه چولې ده ساته بل حدیث سے پدې کې صحیح بخاری کې نبی سلام فرمایل دا اختر د لوی اختر او د لوی اختر مونږ ده دغه نه واده کړی ځان او واده کړی ځان او پاکي نه پاکي ځان ټوله بوزي ټوله بوزي پاکي ځان په مانځ کې شریک شوی نه پاکي باغه مونږ باغی نه کا دعا باغی وکړه دې کې نبی سلام فرمایل کې یوې ځان سره پردنی نبل صادر کې د ورننوزي دواړه د پيو کې پټی شي دې حدیث سمجھو می کې پورا پرده کې بزان ابن حجر اسقلانی لګي
وفیه امتناع خروج المرأة بغیر جلباب دیکھ منع دا جزانو بغیر دا پردے نہ بار نوزی فتح الباری جلد 1/424 بغیر دا پردے نہ بار نوزی چې دا زی ګرځي چې دا جی ماډرن دور دی سړی سره بشانه پشانه او قدم په قدم ملا کے چلیں گے استاد کار نه دی نو تا دا چا ویلی دی مسند احمد کے بل حدیث تھے تکبر په طور باندې یو انسان کپڑا راکاږي کنه دا حالات به ویخنی الله او ته رحمت نظر نه کی تپوس ته کړو چې ځانه د پاره سو حکم دی نو هغه دې کپڑے زوړندې ساتي چې خپې یې پټي ښا مسند احمد حدیث ته اوس و بڑے وخی ځانه کنه سو بڑے والی ها نارینا کله ځانته نظر کولی شي کله چې دا سره نکاح کوي ها دیو سره نکاح کوي دغه حدیث دی هغه بل ما ویلو چې د پردی نه د پردی ځانه هغه کې پاتې شو هغه استثناء ده پدې کې په وخت د ضرورت نبی اسلام حدیث ته پاږي کې بیا وروسته خپې یې مالی دی نه دا هغه دینه مستثنا صرف مخته کدي شي هغه نور خبرې پدې کې نه دي صحیح څوک به ډېر خواږه شي وي دا خبره نه ده د پردې شرطونه شرایط د حجاب هغه هم سرسری ځان په ټول وجود په پرده کې پټي بهر چوزي کور کې همدغه ستر کې خوې داسې خونه ګرځي که نه دا خونه ده چې لکه د انګریزانو راشي نو عرضه باور کې اوښ کې دغسې ګرځي بیا دا کپړې بال ته اوښ کې لام وي دغسې به لړ شي داسې طریقه ده سړی ځان نه څاروي ډنګر جوړ کړي دي نقاب مقصد به اظهار د زینت نه چې نقابونو کې هم دا اوس لانجي کوي چې ورکه داسې ګلکارې پکې وکړه بلکې حجاب به د مقصد دی نقاب به ډېر نری نه چې هغې سره جسم او اعضا ښکاره کېږي بلکې دبیز به یې موټا به یي تنګ او چست به نه بلکې کشاده به یي خوشبو عطر به دا نه لګي چې باروزي ریا او نمایش به د مقصد نه غیر مسلمو زنانو غونته جامع او لباس بنا چی د سړو غونته لباس بنا چی چې باروزي نو تبرج باندې کې د جاهلیت غونته کې ځان باندې خیراغي خلکو ته تبرج دا گناه کبیره ده قران کې منع ده څوک چې بے حیايي کې نه العنوهن فانه ملعونات لعنت وکي په دې باندې دا خزي لعنت یعنی دې په دې باندې لعنت په دې الله صحیح ابن حبان کې دا حدیث موجود ده تبرج چې څوک بے حیايي څوک پردنه کې شیطان په قدم دار روان دي دا د يهوديانو نه سانيانو د هندوانو ته پیشن نه چې دغه سي پساړې کې ګرځي ارسه پڑا گئی دې سره خاندان نه تباہ کیږي یو خاوندنی بیا شل خاوندانی لانجه جوړي دغه بل حدیث ته پدې کې نقل مسند احمد کې موجود دی کمه خزه چې د خاوند د کور نه علاوه بل د کې جامع کوزي کړم هغه د الله او د خپل ځان او د الله پمینس کې هغه لوز او عهد مات کوم بل ځای کې جامع وکاږي دي هغه باندې روح خیال سړی پويږي آیت تبیا دوباره ګورئ ها کسب پاتې ان شاء الله سورۃ الاحزاب کې بیا کوشش وکړو چې پوره شي ښا وقل للمؤمنات ويا اے نبی مؤمن خذوا دعوتو ويا صوتو يغضضن شخت ذاتی من ابصارهن بعض نظرنا خپل نظر کې د حیا پیدا کی شهوت په نظر دینو ګوري پردي نه تا یا که خپل وړي نه د خاون نه علاوه غته شهوت په نظر باندې نو ګوري شهوت په نیت باندې دینو ګوري ويحفظن دویم دا حکم دی ضروری خامخا بږي چې بچ ساتي د زنانا ښکار کولونه پردو نارینه ته صرف د خپل خاون نه علاوه نه بیا ښکار کوي د لمس نه د ټچنګ نه د خاون نه علاوه هغه نه د بچ ساتي فروجهن خپل شرمګاونه دا دریم حکم ولا یبدین زینتهن نه د ښکار کی خپل خایس الا ما ظهر منها مگر آغا چې خپل ښکار شي د دې زنانه نه یا د خایس نه لا سی بار ښکاری یو پوچې اون د سپا کو سره معمولی ښکار شي ضرورت په وخت کې نه خیر دی سیوانه چې لستونی تر دې لستونی د داغه سي ګرځي بارو ها خپې دا ګټه نه کته ښکاری بارو
دغه یادی نه خیر دی مخ هغه پکې بعضې حساب وي بعضې مفسرین او بعضې وي چې نه مجمع محاسن دی د فتنو دور دی په ټول پکار دی ولیضربنا او خامخا دا زنانې راواچي بخمرهن خپلې غټې څادرې علی جیوبهن په خپلو ګریوانونو خپلې سینه دې پټه کړي ګریوان دې په دې باندې پټ کړي ټولو غټ څادر ښه پرون دې باندې تفصیل شوی دی وروسته یې د جلباب ویلې شوی دی جلباب غټ څادر ولا یبدین زینتهن نه دې ښکاره کړي خپل ښایسته خپل حسن الا لبعولتهن مگر خپلو خاوندانو ته هغه نه غوستر پرده بالکل مات دي ځکه اول ذکر کو او آبائهن یا خپلو پلارانو ته یعنې که پلار ته سر ښکاره شو یا مخ ښکاره شو یا لاس د مړوند نه کته یا خپه د مړوند نه کته نه خیر دی د دې مخکې دې پړونې نه اچوي الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن یا خپلو سخرانو ته د دې مرتبه د خاوند نه ښکته ده د دواړو ښه د ټولو دا یاد ساتئ په دې کې دوکه نه شی په دې باندې او ابنائهن یا خپلو زامنو ته او ابناء بعولتهن یا خپلو بنزو ته په موجودګۍ د خاوندانو کې بنزي د بلې ښځې بچي دي د خاوند یو دی او اخوانهن یا خپلو ورونو ته او بني اخوانهن یا خپلو ورونو ته دې په مخ کې سر ښکاره شو مخ ښکاره شو لاس د مړوند نه ښکته نه خیر دی خپه د ګیټې نه ښکته او بني اخواتهن یا خپلو خوریونو ته او نسائهن یا خپلو مؤمنانو ښځو ته او ما ملکت ایمانهن یا هغه ویندې چې دې مالګانې دي او التابعین یا خدمتګاران غیر اولی الاربا چې نوي شهوت والا من الرجال د نارینو نه او الطفل الذین یا هغه وړه لکان طفل په معنی د اطفال قتیبه وي ابن قتیبه لم یظهروا چې نوي خبر شوي علی عورات النساء زنانو په شرمګاونو ندی نارینو مخې ته که مخ ښکاره شي دې کسانو مخې ته الله د مړوند نه ښکته ښکاره شو خپه د ګیټې نه ښکته نه خیر دی نور وجود نه نور نه ګوره نور به جامې به چولې ښه پردنه کې حیادارې درنې خوږې جامې به وي او بهر چې وځي نو صوت الاحزاب کې به وي چې بار وځي په دې غټ فاړونی په ځان باندې راواچوي دا خو یو محرمات بیان شو ولا یضربنا او په زور د نه رابغي دا زنانه ځمکې نه بارجلهن خپلې خپې لیعلم د دې دپاره چې معلوم شي خلکو ته ما یخفینا هغه چې پټ وي من زینتهن دې د کالونه خلکو ته کالي ښې شړنګارې جوړ کړي یا پیزارو ته ښي ټک 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 دنګو پوندو والا دا ښه شی نه دی دنګو پوندو سره بیماری پیدا کېږي کمر درد مسایل پیدا کېږي هغې هم کتابونو لیکلي دي وتوبو الی توبو باسئ الله ته جمیعا ټول الله ته توبې وکاږئ غلطۍ شوي دي کمی راغلی دي صحیح عبادات نه دي شوي نظر غلط استعمال شوي غوږونه غلط استعمال شوي توبه وکړئ چې الله توبه وکاږو تا ته ایها المؤمنون یا مؤمنانو تاسو ته وایم الله توبه وباسئ د دې فایده دا ده لعلکم تفلحون دې دپاره چې کامیاب شئ چې توبې وکاږئ نه الله به کامیابي درکوي ښه سبحانک اللهم اغفر لي وارحمني